د دغه مړو ذمہوار د حکومت ته او بیا د هغې سزا یې اوس دې خلکو له ورکړه. دا دوه مخې پالیسي څومره ظلم دی، څومره انتها ده. دا د خلکو هغه خلک خدای مړه کړلو یا د پاکستان مړه کړلو، خو دوی راولګېدو زموږ د بچو په مرۍ چاړه راښکوده، په لکونو خلک یې بېروزګاره کړو. 2-3 ورځې مخکې دې سیند څه د پنجاب میلمانه راغلي وو، هغه یې وروړو. دا ریاست یا ګورمنټ یا دا ډي سي اے سي د راولګېدو د هغې خلکو د مړینې سزا یې دې خلکو له ورکړه. دا نن چې کومه سزا دې ورکوي دا دې خلکو له دې سزا ورکوي چې دا خلک ولې مړه شو. نو دا خو د دې ذمہواري وه چې دوی به دا خلک ژوندي راپورېستلي وو. دا دې چې ورته ریسک وایي د ریسکو په معنی دې خلک ځان پوه کړي. مړي راپورېستو ته څوک ریسکو نه وایي، ژوندی راپورې باسه دا دې تا ریسک وکړو، دا تا محفوظه کړو، ژوندی دې راول. مړی خو هر څوک رانیوی شي، چېرته یو ځای کې پروت وي موږ به یې راچوت کړو. نو دوی مړي دې وکړو، د دغو مړو ذمہوار د حکومت دی او بیا د هغې سزا یې اوس دې خلکو له ورکړه. دا دوه مخې پالیسي څومره ظلم دی، څومره انتها ده. دا د خلکو هغه خلک خدای مړه کړلو یا د پاکستان مړه کړلو، خو دوی راولګېدو زموږ د بچو په مرۍ چاړه راښکوده، په لکونو خلک یې بېروزګاره کړو. دا بلا وټلې دي، لا موږ یې کوز سر ته رسېدلي هم نه یو. دا خو موږ په دې منځ کې راګیر شوي یو. نو موږ چې دا کوز سره پورې ځو نو دا خو لکه ډېر ټایم لګي. نو وروڼو دا بلا وټلې یې ورانې کړي، دوکانونه یې وران کړلو، دا خلک یې وجړول. دې ریاست بلا خلک وجړول، بلا میندې داسې وجړولې چې دا خلک چې کور ته نن لاړ شي او دا خبره وکړي چې ابۍ یا مور زموږ دوکان یې وران کړو، په هغې اجازه به څه تېرېږي. دا سړی چې کور ته لاړ شي او خپلې بیبي ته ووایي چې زموږ هغه دوکان یې وران کړو، په هغو به څه تېرېږي او په دې سړي څومره سخته تېرېږي. نو وروڼو موږ په ریاست باندې غږ کوو چې دا ظلم مه کوه، دا ظلم بند کړه، دې خلکو له به ټیک تاوان ورکړي او بېرته به دا شیزونه جوړوي.